کله هم چې دوه کلاړیان ورشي په جنګ باندې که نه یو راوچې نو کله وایي زما خپه وغځېده، کله وایي زه یې دوکه کړم، کله وایي وښوېدمه، کله وایي لتۍ راته کېښوده. نو زما مقصد دا دی د خبرې که نه چې خامخا به دوره غونډېږي. برو دا یو وی چېرې زه به زرداري زما نوم به شهباز شریف نه وي چې زه به یې په سړکونو کې راکاږم. زرداري به د هغې نه چغې وباسرې هر چې زما نوم به زرداري نه چې دا شریف فیملي چې دی دا ډېره غړه. زموږ محترم مولاني صاحب به وایي چې یاره دا عمران خان او زرداري دواړه ورونه دي او دا غله دي. نو زه اریان دا یم که نه چې ډېر د افسوس باندې زه دا خبره کومه چې الله رحم وکړو قوم راپاڅېد او خپل د حقوق د خپل کیپیسټي د خپل سوچ مطابق عمران خان ته وټ ورکړو او هغه دا سوچ کوي چې یو نوی انقلاب راشي، یو نوی چینج راشي. د کم وخت نه چې ملک جوړ شوی دو پې لګیا دي، کله پې د یو واري کله پې د بل واري، زموږ دا نور کم چې دا واړې پارټیان دي دا ورسره هم راکاږي. خو یاد ساته قوم هوښیار شوی دی، نوجوانان لوی شوي دي، غریب خلک راپاڅېدلی، دو چېرته هم مطلب چې دا قوم نشي ګمراه کولی. دو به دغه شانتې ټول یو ځای کېږي او شکر د عمران خان ته دعا کوي چې ټولې پارټیانې یو کړي. د دې نه مخکې بیا سټیټمنټ د دو نن د دو سټیټمنټ څه دی، دا ټول هلکان لګیا دي، موږ به چا پورې خبرې نه کوو، نه چا بېعزتي کوو، نوجوانان لګیا دي، هغه زوړ سټیټمنټ ورته هم ښایي نه ورته هم ښایي. نو زما د خبرې مقصد دا دی ملک په خپلو خپلو انشاءالله تعالی په ترقۍ را روان شوی دی. ملک دو په بلیک لیسټ کې مطلب روان شوی تلو، هغه خدای پاک رحم وکړو، یو ایماندار یو سنسیر د عمران خان په شکل کې الله پاک دې ملک له ورکړی دی. انشاءالله تعالی زما د الله نه امید دی، انسان د امید نه ساتو، د الله نه به ساتو چې زمونږ دننه زړه ټیکي، موږ غله نه یو، موږ سنسیر یو، د خپل وطن سره یو، د خپل قوم سره یو، دا ملک به الله ټیک کوي او ټیکېدو طرف ته روان دی. انشاءالله تعالی دو به داسې چلېږي که نه اسمان ته به ځمکې له راځي ځي به جمهوریت ته جمهوریت ښایست دی. موږ به دې باندې هغو باندې څه اعتراض نشته، خو موږ به خپل سفر کوو. موږ به انشاءالله تعالی یو خبره خو دا زه واضح کوم چې ضروري نه ده چې زه چاله په ملکنډ کې اوده ورکړم او هغه الیکشن هم لړو کړي، لکه دا ضروري نه ده. دا لکه کم از کم دا زما خلک دې په ذهن کې دا خبر واوري چې هر سړی به اودو پسې منډه وایي. زه به هغه چا ته موږ ټیکټ ورکوو چې یو د خپل عوامو سره ایماندار او سنسیر وي. دویمه خبر دا ده چې ښه منډه والی شي، منډه میم دا ده چې الیکشن ګټلی شي. نو انشاءالله تعالی هغه خلک به موږ میدان ته راتاوو، د کارکونانو په مشورت باندې به کار کوو، انشاءالله تعالی په انصاف په عدل باندې فیصلې کوو چې کم مطلب اقداري، کم د قوم خوښي، کم مطلب قوم مینه جذبه د خدمت لرلی شي. انشاءالله هغه خلک به رامخکې کوو کار سوچي. نو دا زمونږ یو ویژن دی او انشاءالله هغې به زه بیا په ډیټیل باندې به زه تاسو ته هغې دغه وکړم او انشاءالله موږ هرې مقابلې ته تیار یو. ځکه تیار یو چې زموږ شاته څه شته نه، زموږ خپل مقصد نشته، زموږ لالچ نشته، زموږ لالچ زموږ مقصد خپل ملک ټیک کول دي، زموږ مقصد زموږ لالچ ته خپل عوام ته ریلیف ورکول دي، زموږ لالچ زموږ مقصد دا دی چې یاره خوشحالي راشي،